جی بالکل په سوات کې چې دی نو د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله چې دی نو هغه اوټونه اچول یا اوټونه استعمالول هغه باقاعده شروع شوي دي. دې وخت کې زه د سوات تحصیلي چارباغ په مین بازار باندې یم، په هغه روډ باندې ولاړ یم. په تحصیلي چارباغ کې چې دی نو هم څنګه چې د سوات په 7 تحصیلونو کې چې دی نو د یو میر او د شپږو چیرمنانو لپاره مقابله ده. دغه رنګې په چارباغ کې هم دغه مقابله ده. دلته کې د سوات اهمیت په دې وجه باندې سیوا دی چې دا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان حلقه ده او میر چې دی نو د ملکن ډیویژن نه یو دی. دلته مو د هغه پارټیانو نه خلک ولاړ دی کوم چې د پاکستان غټې غټې پارټیانې دي، یعنې د پاکستان تحریک انصاف نه، د پاکستان مسلم لیگ نه، د جمعیت علما اسلام نه، د عوامي نیشنل پارټۍ نه او دغه رنګې د پاکستان پیپل پارټۍ نه او نورو نشیدینو دلته کې باقاعده ولاړ دي. شپږ کسان چې دي د 7 سیټونو دپاره مقابله ده. پای کې چې دی نو 6 چیرمنان دي او یو میر دی او دغه رنګې 600 کسان چې دي هغه د بېلابېلو مقابلو کې ولاړ دي. موږ سره دلته کې ولاړ دی د سینیر صحافي سید شهاب الدین. اینه پوښتنه کوو چې یاره سوات ولې فوکس دی، سوات باندې دونه چې دی نو زیات ولې اهمیت ورکولی کی؟ دونه پوښتنه کوو. شهاب تاسو ولیدل انتخاباتو لومړی کې خو راته ووایي چې د خلکو هغه دلچسپي څنګه ده، خلک څنګه راځي، ووټونه هغه لړۍ څنګه روانه ده؟ ګوره جي د سوات خو ډېر لوی اهمیت دی او که دا موږ وګورو د سټیټ د وختونه د دې هغه حیثیت دی. بیا د هغې نه وروسته چې کله هم په سیاست کې اتار چړاو راغلی دی د هغې هغه مرکز هم سوات پاتې شوی دی او دا وخت چونکې وزیر اعلی د سوات سره تعلق لري او د ټولو پارټیانو هم په دې باندې فوکس دی چې یاره وزیر اعلی له دلته کې څومره ټف ټایم ورکولی شي. نو دا وخت که موږ وینو نو په 2018 په الیکشن کې چې کم جوش و خروش و نو او یا یو ون سایډډ مقابله و نو هغه سچویشن سکال نشته. دا وخت موږ ګورو چې یاره ټولې پارټیانې چې کوم دي نو هغه ښه متحرک دي، ښه کمپین وچلېدو او د هرې پارټۍ دا پوزیشن نه جیره کیدی شي کسی به وخت هغه په اردو کې موږ وایو که نه چې یاره هغه حالات بدلېدی شي. خو که یو طرف ته موږ وګورو نو د ملکن ډیویژن په ټولو ضلعو کې صرف منګوره ښار دی چې د دې نه به میر منتخب کیږي او په هغې کې داسې امیدواران دي چې هغه هم د جازونو هغه یو قسم له سیل دی، د هغې کې هم پته نه لګي چې یاره کم امیدوار به ټف ټایم ورکوي او ټول امیدواران لګیا دي هغه او هره پارټي لګیا ده. خو پته به یې د بکسې نه لګي چې یاره په بکسه کې یو خبره ده که موږ بای الیکشن وګورو، تاسو ویل کال 2013 کې شو پی ټی آی ته ټولې پارټیانې یو ځای شوي. اوس چې دی هر یو پارټي چې دی سولو پلایټ کوي، یعنې یوازې لګیا دي مقابله ده او هر یو پارټي چې دی ټارګېټ د هغې چې دی پی ټی آی دی ځکه چې واکمنه پارټي ده په حکومت دغه دی. څه وایي چې اپوزیشن ورته سخت دی که نه حکومت دونه یا د حکومتي پارټي دونه چې دی نه مضبوطه ده؟ نه اصل کې دی چې کله په حکومت کې یو پارټي وي نو د هغې خو ایم این ایز وي، ایم پی ایز وي، وزیران هم وي، هغې د ترقیاتي کارونه هم کړي یا کوي هم یا خلکو له نورې وعدې هم کوي چې یاره دا به وکړو دا به وکړو دا به وکړو. خو دا وخت چې کوم سچویشن دی هغه دا دی چې که خلک فریاد کوي نو لکه مهنګایي دونه راغلې ده چې خلک د حکومتي پارټۍ نه ډېر حده پورې بدزنه شوي دي او که بیا هم لکه دغه پارټیانې ګټي نو هغه د یا پی ټي آی ګټي نو هغه په دې دغه باندې ګټي چې یاره هغه یا به د هغو امید او یا به د هغې څه امیدونه پوره شوي نو ځکه به هغې له ووټ ورکوي. لنډو ټکو کې راته ووایه چې دا سیمه چې دا د دې انتخابي نتیجې به چې دی په صوبایي حکومت او مرکزي حکومت څومره اثرانداز کېږي راتلونکي وخت کې او موجوده وخت کې؟ ګوره د دې نه چې مخکې کم فیز 1 شوی و نو په هغې کې هم لکه جیوایي چې کوم دی په هغې کې د ټول نه زیات سیټونه اخیستي او په دې کې دویم فیز کې چې دی نو په دې کې هم داسې ښکارېږي داسې چې یاره اپوزیشن جماعتونه چې کوم دی ډېر زیات متحرک دي. نو که په دې کې هم کومه چې واکمنه پارټي ده هغې ته یا شکست یا کم سیټونه میلاویږي نو بیا پر روان عام انتخاباتو باندې هم د ډېر لوی اثرات دي. بالکل زه په دې مقدم وایم چې په سوات کې چې کوم بلدیاتي ټاکنې روانې دي فلحال پرامن دي. تر اوسه پورې پکې چې دی نو د بدې پیښې اطلاع نه ده راغلې. د دغې دپاره 9000 پولیس اهلکار چې دی نو هغه ځای په ځای کړی شوي دي. په دې کې چې 181 پولیس سټیشن چې دی هغه انتهایي حساس ګرځولی شي، پای کې سی سی ټي وي کیمرې هم لګولی شي، پای کې چې دی نو د پولیس نپریم سیوا شوې ده. راتلونکي وخت کې به ښکاري چې کومه پارټي ګټي دا به چې دی نو د 5 بجو نه وروسته چې دی نو ګنتي شروع شي او کله چې کاونټینګ شروع شي. فلحال سوات کې چې دی نو ګهماګومي ښه سیوا ده، ووټونه له خلک ښه په سیوا تعداد سره راغلي دي او هره پارټۍ چې دی هغه وایي موږ به ګټو. جی